دا جامه نه ده، دا کوم دی چې جامه ده، د جامې پورې دا ګیره ده، د جامې نه پاسه د اننګي دا پاکولی شي ښه، او د لاندې نه څونه پاکولی شي. او بله خبره اوس خبره مې پرون کړې وه د ویښتو د نبي علیه صلات وسلام مبارک. تاسو ته پته لګېدلې مي چې نبي علیه السلام 3 قسمه ویښته پرېښي، وفرا، لما، جمه، د پوسکو پورې، د دې په منځ کې او تر اوږو پورې، دا د نبي علیه السلام، او منځ کې یو پکې کیرله ایستې وه. ننني خبره د روزو د نبي علیه السلام کوم، د بڼو د نبي علیه السلام مبارک کوم، د بریتو مبارک او د ګیرې خبره کوم. د نبی علیه السلام مبارک دا روزې مبارکې چې وي نو دا نری وې، داسې نری وې، او دا که ستاسو خیال دا تیرونه به تاسو لیدلي هغه غشي چې راکاږي، د غشي دا کمان چې څنګه د نبی علیه السلام مبارک دا روزې مبارکې داسې د کمان غوندې وي. ازج و اقرن راغلی دی. یو سړی دی سیرت کې به تاسو ته انشاءالله ما ووایې، تاسو ته به راځم انشاءالله. د نبی علیه السلام مبارک د روزو متعلق د ام معبد الخزاعي رضی الله تعالی عنها چا تپوس وکړو، وایي د نبی علیه السلام روزې څنګه وي؟ وایي د نبی علیه السلام مبارک روزې داسې وي چې خپلو کې جنګېدلی او د تیر د کمانو غوندې وي نری. خو د نبی علیه السلام یو زوی دی پرکټی دی، ربیب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي، هغه هند بن خالی هند بن ابي خاله ورته ویل کېږي. دا د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنه زوی او د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک پرکټی و. د نبی علیه السلام سره غېږ کې زمانه تېره کړې وه، نو د نبی علیه السلام روزې لیدلې وې چې د نبی علیه السلام مبارک روزې اوږدې وې خو منځ کې پکې فاصله وه. اوس به ته څنګه تطبیق کې؟ علما کرام پکې تطبیق کوي، وایي د نبی علیه السلام مبارک روزې داسې وې چې د لرې نه به دې ورته کتل نو فاصله به پکې نه ښکارېده، یو بل سره به جوختې وې داسې، او چې د نږدې نه به دې ورته وکتل نو وړه غوندې فاصله به پکې ښکاره کېده. دا خو د نبی علیه السلام روزې وې. پته ولګېده که چا درنه تپوس وکړو چې وایه ستا د پیغمبر روزې څنګه وې، خپلو کې جنګېدلې وې که نه، نو جواب به سي، جواب به سي د لرې نه چې به ښکارېدې نو یو ځای به ښکارېدې، او چې نږدې نه به دې ورته وکتل نو جدا جدا به وي. دا روزې نه دي، دې ته روزې وایي. پوه شئ؟ ذهن ته مسله راله. او باڼه د نبی علیه السلام مبارک فرمایي وفي اشفاره وطف، د نبی علیه السلام مبارک باڼه چې دا ګڼو او داسې بر طرف ته یې سوکې کړې وې، اوږده اوږده باڼه وو د نبی علیه السلام. بعضې خلک اوس به درته وایم چې باڼه کټ کول یا روزې کټ کول څنګه دي، ګیره قطع کول څنګه دي، دا درته اوس وایم. دا د نبی علیه السلام مبارک. وفي لحیته کفافه، او د نبی علیه السلام مبارک ګیره مبارکه چې ونه ګوره ګیره وه، ما ووې باڼې اوږده و داسې او بره طرف ته یې دغه کړې وه. که ستاسو خیال دا زنانه اکثر دا باڼه لګوي، غټ غټ باڼه لګوي که نه لګوي، دا څه دپاره؟ د حسن دپاره. خو لیکن زما د پیغمبر باڼه د مخکې نه چې کوم دی نو غټ و، داسې ګولایي وه پکې او بره طرف ته یې سوکې کړې وې. دا د پیغمبر باڼه و د نبي علیه السلام مبارک. اوس بعضې خلک داسې او ګیره د نبی علیه السلام چې ما ووي دا ګوره ګیره وه د نبی علیه السلام مبارک. ګوره چې یو نه ډېره زیاته ګوره وه چې بده ښکارېده، نه ډېره زیاته سپکه وه چې کمزورې ښکارېده، متوسط. ما ووي د پیغمبر هر اندام او هر شی معجزه ده ستاسو دپاره، او په دې کې د پیغمبر په هر اندام یادولو کې ثواب میلاویږي د ما محترم، ځکه د نبی علیه السلام مبارک دغه داسې دی. پوه نه شوې؟ نو بعضې خلک داسې چې هغه د ګیرې موافق خبره کوي، د روزو موافق او د بریتو موافق هم خبره اورئ. نبی علیه السلام مبارک په برید څنګه قطع کول؟ صاحب د مرقات د مشکات چې کوم شارح دی هغه وایي چې کوم سړی برید د مونډه خوري دا بالکل مسلک ولدي ناروا دي. او د نبی علیه السلام طریقه څه وه؟ نبی علیه السلام مبارک به قصر کو، ویښته به په قینچې باندې بالکل تش کړه، بالکل دا د بریتو ده. او د عمر فاروق طریقه داسې وه. زه مدینه منوره کې وم، یو طالب ما سره 3مه درجه کې و، زما خو برید غټ دي، ما ته وی برید ته ټیک نه دي. مې ښه مې علم دې کړی دی یا مې دا خو ما سنت عمري پرېښي دي، مې سنت عمري پرې وایي نه مړه وایي سنت خو یو سنت د پیغمبر سنت نو مې ښه مې که د صحابه سنت درته وښیم وی وښیه که نه. مې نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې علیکم بسنتي، زما سنت په تاسو باندې لازم دي، و سنت خلفاء الراشدین، او د خلفاء راشدینو 4 صحابه، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی نورین، علی المرتضی، د دې 4 صحابو سنت په تاسو باندې. نو د عمر رضی الله تعالی عنه برید داسې و چې دې ځایونو کې به یې واړه کړي و داسې، او دې ځایونو کې به یې غټې غټې کونډې وې. دا د عمر فاروق. او نبی علیه السلام ورته وفرمایي وایي عمره ته چې په کوم لار تا تېرېږي نو تا نه چې کوم دی شیطان هم مخې نه درځي. هغه به ورته برید کونډه کړي و که نه. نو بعضې خلک داسې په غټو بریتو اعتراض کوي، خو د نبی علیه السلام طریقه دا وه چې برید په بالکل تشول خو په قینچې باندې ښه
مونږ په بلیډ راکاږو یو انسان وایي جي مرکز کې علما کرام وي نو شته حدیث ته عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به برید خریل خو زه تاته د پیغمبر طریقه ویم چې نبی علیه السلام مبارک په برید نه خریل قینچي کول به خو په قینچۍ باندې به تشول ډېر زیات او دا څوکې دا پرېښودی شو خو چې په خوله کې نه ځي یا اوبو سره نه لګي نو ټیک ته او دا ځایونه بالکل تشول دا خو د بریتو طریقه شوه اوس د ګیرې طریقه بعضې خلک ویري چې ګیره پرېښودل تر کومې پورې چې کوم دی جایز دي تاسو به اورېدلې قبضه جایز ده قبضه پېژنئ دا ګیره به داسې ونیسئ د موټي نه د موټي نه به داسې ونیسئ خو د زنې نه به لاندې ونیسئ هسې نه چې ښه ښکلې دا شونډې دې پکې راګیرې کړي دا غیر چې سیوا دی دا کار نه کوي ګورې پوه شوې د زنه نه ده د دې زنې نه به لاندې ونیسئ نو که د دې نه څونه سیوا شو نو ول جایز دي ستاسو دپاره قبضه کولی شي او دا چا کړې ده عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه بخاری شریف کې حدیث دی یا ابو هریره رضی الله بعضې خلک دا تپوس هم کوي چې ګیره به د کوم ځای نه کوم دی پورې ها دې ته سوچ کوه دا ځایونه صفا کولی شي ښه کوم ځای صفا کولی شي توجه ورته وکړئ دا جامه نه ده دا کوم دی کې چې جامه ده د جامې پورې دا ګیره ده د جامې نه پاسه د اننګي دا پاکولی شي ښه او د لاندې نه څونه پاکولی شي نو د نوجوانانو د ماشومانو خو نشته دا اډوکې چې کوم دی د نوجوانانو کوم دی پورې چې دا اډوکې را رسي د اډوکې پورې ګیره ده د دې نه لاندې څه پاکولی شي ښه پته ولګېده اننګي هم پاکولی شي د جامو نه بره دی خوا او د لاندې دې ځای پورې دا کوم چې د نوجوانانو دا اډوکې دی د نوجوانانو ته پته لګېږي کوم ځای پورې چې دا اډوکې بره ځای ته را رسېږي دې ځای پورې ګیره ده دې نه لاندې صفا کولی شي ښه څه پته ولګېده اوس په دا ګیره کې ګمنځ به څنګه وام تیل به څنګه اچوم سنت طریقه دې ته هم توجه شي نبی علیه السلام مبارک به تیل څنګه اچول ګیره به یې څنګه وړوله ګمنځ به یې کله کله واله یا حبیب سلام علیکا سلام